पाकिस्तान د साउथ افریقا خلاف टी20 سیریز د پاره خپل سکواډ اعلان کړی دی چې فخر زمان پکې یو ځل بیا اګنور شوی دی. په هغې باندې د دې ویډیو اینډ کې خبره کوو. بل دې نه علاوه په دغه سکواډ کې टी20 سکواډ کې کم نوو کلاړیانو ته موقع میلاو شوې ده. زړو د کمو کلاړیانو واپسي شوې ده. آیا بابر اعظم، نسیم شاه، شاهین افریدي ټیم ته واپسي شوې ده ساوث افریقا خلاف کنه. مکمل سکواډ د سره شریکوم په هر کلاړي باندې انډیویډوالي خبره کوو. هغې نه پس په د ویډیو په اینډ کې په فخر زمان باندې هم خبره کوو چې فخر زمان یو ځل بیا PCB اګنور کړی دی. راځو چې د سکواډ طرف له ډېر ټایم نه ویسټ کوو. تاسو له په سکرین باندې ښکاري محمد رضوان چې کوم دی د دوی کپتان هم دی، وکټ کیپر هم دی. ابرار احمد دی ورسره، بابر اعظم، حارث رؤوف، جانداد خان چې کوم دی د لپاره یو غټه اپرچونټي ده چې د ساوث افریقا په کنډیشن باندې هم دی د پاکستان لپاره ښه پرفارمنس وکړي. محمد عباس افریدي دام نوی کلاړي دی د لپاره غټه اپرچونټي ده. محمد حسنین، محمد عرفان خان، عمر بن یوسف ته غټه موقع ده. سایم ایوب، سلمان علی آغا، شاهین شاه افریدي، سفیان مقیم، طیب طاهر، عثمان خان وکټ کیپر. نسیم شاه ډراپ ته چې टी20 کې نسیم شاه نشته دی. نسیم شاه ډراپ ته टी20 نه. شاهین افریدي شته دی. شاهین افریدي سره نور چې کم فاست بالران دي محمد حسنین دی، عباس افریدي دی اور حارث رؤوف دی. دې نه علاوه نور چې کم ټیم د عمر غزور ټیم د نوی کلاړیان داسې دي چې جانداد خان شو اور دینه علاوه عمر بن یوسف وکټ دغه دی اوپنر بیټسمن دی، وکټ کیپر نه دی، سوري اوپنر بیټسمن دی. نو ګورو بچو په اوپننګ کې عبدالله شفیق نشته دی. عمر بن یوسف اور سایم ایوب به اوپننګ کوي په टी20 فارمیټ کې د ساوث افریقا خلاف د ساوث افریقا په کنډیشن باندې. ساوث افریقا کنډیشن وکټ داسې ده چې د فاست بالرانو لپاره یو ښه وکټ ته فاست بالرانو لپاره فیور کیږي. سیونیم پیچ په کېدای شي داسې وي چې سپین لپاره به ښه وي، خو په سپین بالرانو کې دلته پاکستان چې کوم دی ابرار احمد ځان سره په سکواډ کې ساتلی دی. سایم ایوب هم یو پارت ټایم سپینر بالر دی او سفیان مقیم چې کوم دی دا ریګولر د پاکستان له طرفې سپینران دي. فاست بالینګ ډپارټمنټ د پاکستان اومغه حارث رؤوف، شاهین افریدي، عباس افریدي اور محمد حسنین دا فاست بالران دي. میډل آرډر کې هم مطلب لګ امپروومنټ ځکه شوی دی چې دیږي کې بابر اعظم ټیم ته واپسی شوی ده. میډل آرډر کې بابر اعظم نه علاوه طیب طاهر به په میډل آرډر کې راځي. طیب طاهر نه علاوه سلمان آغا دی. سلمان آغا پرفارمنس نه خو زه کمپلیټلی سیټسفاید نه یم او دا لا د टी20 کپتانو د زیمبابوې خلاف چې کم میچز وجي. اوس دا وګورئ چې دا مکمل سکواډ دی، کم کلاړي پکې کم دی. خو نسیم شاه دی چې دوی کې نشته دی او یو فخر زمان دی چې هغه یو ځل بیا PCB اګنور کو چون کې PCB سره دغه معاملات سهاده پولیټیک شو او PCB دا سټیټمنټ هم جاری کړو چې ساوث افریقا خلاف کم سیریز ای کې به فخر زمان وي. خو فخر زمان په دې کې نشته. اوس PCB ولا خپل پرست کړی دی یا غل انجری دی یا غ بيخي د ټیم نه بهر کوي. دا براتون کې ټایم کې پته لګي او ځکه دا یو اهم ټور دی. ځکه دې نه پس بیا د پاکستان زما خیال یو بل ټیم سره هم میچ شته، هغې نه پس بیا چیمپئن ټرافي ده او ویسټ انډیز سره میچز دي د پاکستان. د ساوث افریقا نه پس بیا ویسټ انډیز سره میچز دي او ویسټ انډیز نه پس بیا چیمپئن ټرافي ده. نو چې ساوث افریقا ټور کې نشته نو سویم چې بیا ویسټ انډیز له سلیکټ کړو بیا به چیمپئن ټرافي کې دغه نوم سره شي کچري دومره امپورټنت ټور کې هغه نشته. خیر دا اپډیټ شو، خپل رائے کامنټ کړئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.